دا د خیبر ضلع تحصیل جمرود سب تحصیل ملاګورو مشهور ډیم مرادن ډیم دی او دغه ډیم ته نه یوازې د خیبر ضلع بلکې د بیلابیلو ضلعو نه خلک سیر سپاټې له راځي، خو په دغه ځای کې دوی اوس ګن غورځول شروع کړي او چې څه د استعمال یا د خوراک شی نه راوړي نو په همدغه ځای کې په ډیم کې غورځوي چې له کبله یې ډیم اوس په ګندګۍ باندې شروع شوی دی. ما خو مې زمان نامه راغلی بکرې نه چکر لرول مې ځان مازدیګر واټین کړل هلته لرې لرې ځای نه خلک هم ورسي اکثر کوز د پېښور نه او د سپېرسنګ نه ورسک نه د جمرود نه. دلته حکومت له پکار دی چې یو دا روډ ډېره غټه مسله ده، بل دلته لږ بوټي وکرلی شي، لږ سیادار بوټي وکرلی شي، د اوبو غم وکړی شي. دا وګوره ګندګیري دغه لپاره څه بندوبست وکړی شي نو دا ډېر سیر سپاټې ځای دی. خلک دلته نږدې موږ سره ډېرې سوسایټي جوړې دي او انشاءالله چې دا سواتو دغو علاقو له به نه ځي دلته نږدې به راځي. وصال مې نامه او یم د غونډي دومره ښکلې علاقه او ښه د سیلګري علاقه خو دا ګندګیري جوړوي خلک او مالونه هم کې ارتفاظات یې نه کېږي. بس دا مسله ده. دا بوتلې لړکۍ شاپرې لړکۍ ګنده ورمړه چې څومره سامان دی بس ځای نه وګوره پوټکي پراته یامونو هندواڼو والا د غوایانو ګندګیري پراته خلک چې دا شی نه اخلي یو سیټ ته یې جمع کوي او یو ډیزبین غوندې یو خوړ مړتې لړکۍ مرادن ډیم د ښایست د حوالې سره په خیبر ضلع کې یو ځانګړی مقام لري، خو ولې د سیمې خلکو او دغه ځای کې هر ځای نه راتلونکو خلکو ته پکار دي چې ګندګي نه غورځوي او د دغه ځای د صفایي خیال وساتي چې د دغه ډیم ښکلا همدغسې برقراره وي. محمد الله خان افریدي، سنو پښتونخوا، خیبر.